الله او یو ډیر عظیم کرم د الله جل وعلا شانه په برکت د نبی علیه السلام مبارک باندې چې د دې امت عمرونه کم دي خو الله جل وعلا شانه وتا داسې مبارک ورځې او شپې ورکړي دي چې په هغه ورځو او شپو کې د الله جل وعلا شانه عبادت دا ډیر عظیم اجر او ثواب لري. په قرآن عظیم الشان کې الله جل وعلا شانه فرمایي چې میاشتې د الله جل وعلا شانه په نسبت باندې 12 میاشتې دي. په کال کې 12 میاشتې، خو بیا په دې 12 میاشتو کې الله جل وعلا شانه 4 میاشتو ته د حرمت والا درجه ورکړې ده. د حرمت معنا دا ده چې په دې نورو میاشتو کې د عبادت چې کم اجر او ثواب دی، نو په نسبت سره دې میاشتو ته که هغه عبادت په دې پاکو میاشتو کې د حرمت والا میاشتو کې وشي، نو بیا ډیر اعلی اجر او ثواب لري. هغه عظمت او هغه ثواب او هغه اجر چې عبادت په دې ورځو شپو کې لري، نو بیا په عام ورځو شپو کې د عبادت هغه اجر او ثواب نشته. او دویمه معنا د حرمت دا ده چې په دې ورځو او شپو کې ګناه کوله دا ډیر عظیم جرم دی. دا یو ګناه ده، خو په دې ورځو او شپو کې چا دا ګناه وکړله، د حرمت والا میاشتو کې چا هغه ګناه وکړله، نو ډیر عظیم جرم او ډیر عظیم سزا او ډیر عظیم عقاب او عذاب دی د هغه دپاره په نسبت سره دې ته چې په دې نورو میاشتو کې وکړي. نو 4 میاشتې په هغه 12 میاشتو کې دا د حرمت والا، د برکت والا، د عبادت والا، د افضلیت والا، د رحمت والا میاشتې دي. په هغو کې یوه ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دا اوس چې کومه میاشت شروع ده، او بله میاشت بیا هغه د رجب چې د رمضان المبارک نه یوه میاشت مخکې چې کومه میاشت ده، نو هغې ته ویلی کېږي د رجب میاشت. نو دا 4 میاشتې دا ډېرې د برکت والا، ډېرې د رحمت والا، ډېرې د احسان والا میاشتې دي، د حرمت والا میاشتې دي. په دې کې دا یوه میاشت د محرم الحرام چې دې ته د محرم میاشت ویلی کېږي، دې ته الله جل وعلا شانه یو ډېر عظیم فضیلت او یو ډېر عظیم شان ورکړی دی. او د هغې وجه دا ده چې په دې میاشت کې یوه ورځ ده، د هغه ورځې د برکته الله جل وعلا شانه دې ټولې میاشتې ته فضیلت ورکړی دی. لکه د رمضان المبارک دا میاشت ډېره د برکتونو، ډېره د رحمتونو میاشت ده، خو د هغې وجه دا ده چې په هغې کې الله جل وعلا شانه داسې یو خاص شپه پیدا کړې ده. د هغه خاص شپې د برکت الله جل وعلا شانه د ټولې میاشتې ته برکت ورکړی دی، چې په هغه میاشت کې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی په نبی علیه السلام مبارک باندې، او په هغه ورځ کې په نبی علیه السلام مبارک باندې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی. نو د هغه لیلة القدر د برکته الله جل وعلا شانه رمضان المبارک ته یو عظیم برکت ورکړی دی. دغه شانتې په دې ورځو او شپو کې 10 د محرم، 10مه ورځ د محرم چې هغې ته ویلی کېږي عاشورا، په عربۍ کې هغې ته ویلی کېږي یوم العاشورا. 10مه ورځ د دې محرمه دا ډیره د برکت او ډیره د فیوزاتو او ډیره د انواراتو نه ډکه ورځ ده. حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام مبارک فرمایي، امام غزالی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی په مکاشفة القلوب کې. مبارک فرمایي چې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړلو، نو خلک یې ولیدل چې د عاشورا د 10 په محرم په ورځ باندې به روجې نیولي. نو نبی علیه السلام مبارک ته د هغې تپوس وکړو، نو
هغه صحابه کرامو او خلق نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته جواب ورکو چې په دې ورځ باندې الله جل وعلا شانه موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام مبارک قوم بنی اسرائیل ته د فرعون نه نجات ورکړی نو منګه د الله جل وعلا شانه د شکر ادا کولو د پاره په لسم د محرم باندې روزه نیسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک استاد نه موږ ته ډیر نږدې دی موسی علیہ السلام مبارک خو زمونږه د پاره یو مقتدا دی او زمونږه لپاره چې دی یو مقرب دوست دی د الله جل وعلا شانه نو پکار دا چې منګه د هغه نعمت شکریا ادا کو او په دې لسم د محرم باندې منګه روزي ونیسو نو یو په دې لسم د محرم باندې ډیر عظیم امور هغه دنیا ته راغلي دي لکه آدم علیه السلام مبارک توبه الله جل وعلا شانه په دې ورځ باندې قبول کړی ده دا لسم د محرم نن هم د محرم دی او سبا د خیالي ورځ دا لسم د محرم راځي نو دا سبانه ورځ دا ډیره د عظمت او ډیره د برکت او ډیره د رحمتونو ورځ ده خاص کر هغه انسان چې په دې کې صدقات وکي بیان به راشي په دې باندې روزي ونیسي او صدقه په خپل اهل عیال باندې په خپل خاندان باندې په خپل اولاده او په خپل بچو باندې دا ډیر عظیم اجر او ثواب لري نو په دې ورځ باندې الله جل وعلا شانه د آدم علیه السلام مبارک توبه قبول کړی ده آدم علیه السلام مبارک هغه تفصیلی واقعه ده په قران عظیم شان کې بیان ده الله جل وعلا شانه آدم علیه السلام مبارک منع کړو چې دې د غنم د دانې نه بخوراک نکي فنسيه ولم نجد له عزما هغه مبارک انسان هغه تیرو چې الله جل وعلا شانه کني زره دې ونی نه منع کړی یم نو د هغه ونی نه خوراک وکړو نو الله جل وعلا شانه د هغه په هغه بدله کې آدم علیه السلام مبارک د جنت تم راويستو دنیا ته راولېږه هغه تفصیلی واقعات په قران عظیم شان کې بیان دي بیا آدم علیه السلام مبارک د نبی علیه السلام مبارک په برکت او په وسیله باندې الله جل وعلا شانه د مغفرت دعا وکړه الله جل وعلا شانه چې د آدم علیه السلام توبه قبول کړه نو هغه د لسم د محرم د عاشورا ورځ دویم نمبر آدم علیه السلام مبارک په دې لسم د محرم باندې پیدا شوی دی آدم علیه السلام مبارک د جنت ته په دې ورځ باندې داخل شوی دی او د نوح علیه السلام مبارک طوفان هغه تفصیلی واقعا په قران عظیم شان کې بیان ده چې کله نوح علیه السلام مبارک خپل قوم ته دا دعوت ورکو چې الله تعبدوا الا الله عبادت صرف د الله جل وعلا شانه کوي او د الله جل وعلا شانه د ذات نه ما سوا د بل چا عبادت مکوي د نوح علیه السلام مبارک هغه امت مشرکان او کافرانو د هغه مبارک نه انکار وکړو نو الله جل وعلا شانه په هغوی باندې عذاب راوستو نوح علیه السلام مبارک ته الله جل وعلا شانه د مخکنه وحی کړی و چې طوفان برازي او داسې اوبه او داسې دریابونه او داسې سیندونه چې دا ټوله دنیا به د اوبو نه ډکه وي ته یو کشتۍ جوړه کړه او ته او هغه انسانان چې هغه ستا متبعین دي هغه ځان سره په کشتۍ کې روان کړه نو هغوی ته به الله جل وعلا شانه نجات ورکړي او دا نور ټول عالم کفر او کافران او مشرکان او نجسان دا ټول به الله جل وعلا شانه د مخ د دنیا نه ختم کړي نوح علیه السلام مبارک هغه کشتۍ جوړوله کافران براله او د هغه مبارک په خوا باندې با کوتل را کوتل استهزاء به پسې کوله مسخرې به پسې کولې چې د ته وګوره د اوبو اندازه نشته بارانونه نشته خشکه ده منګه په څاڅکي اوبو پسې هغه داسې په کم علاقو پسې ګرځو او دې لګیاره کشتۍ جوړوي الله جل وعلا شانه په هغه عذاب راوستو او د نوح علیه السلام مبارک او د هغه تابعداران د نوح علیه السلام مبارک مریدان د نوح علیه السلام مبارک باندې چا ایمان راوړیو هغوی ته الله جل وعلا شانه نجات ورکو او نور ټول الله جل وعلا شانه هلاک کړل دا د نوح علیه السلام مبارک دا طوفان چې په کومه ورځ باندې ختم شو او الله جل وعلا شانه نوح علیه السلام او د هغه تابعدارانو ته نجات ورکو نو دا ورځ د عاشورا وه
دا داسې مبارکه ورځ ده چې ډېر عظیم امور پکې دنیا ته راغلي دي، لکه موسی علیه السلام مبارک او بني اسرائیلو ته الله جل وعلا شانه چې نجات ورکړو د فرعون نه، نو هغه دا د عاشورا لسم د محرم ورځ وه.